حركات تقفي اول باسو تعريف بیا حجم بیا حروف او بیا حرکات د قافیه دي قافیه اوس د دې حروف ځان چې کوم حرکت ته دغه ځان نوم هغه ته الثالث حرکاتها ست حرکات چې کوم دي نو شپږ دي اولها المجرى مجرى څه هو حرکت الروي المطلق حرکت روي مطلق ته وایي حرکت روي مطلق چې کوم دی مطلق د عروض په جبه کې د متحرک ته وایي مقید ساکن ته وایي مطلق څه دی متحرک او مقید ساکن ته مقید نو چې کله روي متحرک ای کنه دغه حرکت ته وایي مجرى وایي ثانیها النفاذ دویم نمبر چې کوم دی حرکت نفاذ دی هو حرکت هاء الوصل حرکت ته وصل ته وایي نفاذ وایي لکه يوافق ها کی دا ها باندې فتح ده کنه دا هم نفاذ دی ويحسنونه کی مضمومه ده ها دا هم نفاذ دی وان عليه کی مکسوره ده ها دته نفاذ وایي حرکت ته وصل ته وایي نفاذ او حرکت ته روي ته مجرى یاد وشي خبره ثالثها الحذو حذو ستوي هو حرکت ما قبل الردب د ردب نه مخکې چې کم حرفي ردب ستوي دا کتالي جان ردب يرشو د روي نه مخکې حرف ماده تسوي ماده خو جي خامخا یا به الف الف نه مخکې او فتحي یا به واوي نه مخکې به ضمي یا به یاي نه مخکې به کسري نو دې ته چې کوم دی نو سوي شي حذف دې ته حذف حرکت ته حذف حرکت تسوي حذف وي وش لكن وحركة ما قبل الردب كحركة باي بالي ها حركة بعد بالي نو بعد با كده الف چې کوم کنه دا ردب ذکر واستو روي دا روي نمخ کې چې مدره شي هغه تسوي ردب وي نو حرکت بعد چې کوم دی نو سوي لشي حذف وي وشين مشيبو او د شين د مشيبو حرکت حذف وي وحاء سرحوبو ها واو د ردب ته نمخ کې ها چې کوم دی د حرکت تبع حذف رابعها سلورم اشباع ده الاشباع وحركة الدخيل دخيل حركتها دخيل پیجنی د الف تاسیس ادرای په منځ کې راغلی ایته سویل شي متحرک حرف ګوري ښا د الف تاسیس ادرای په منځ کې چې کوم متحرک حرف راشي دخیل وي دا حرکت ته کوم دین اشباع لکه د مثالم درکې ک کثرت اللام سالمو مخکې من سالمو کې لام دخیل دا حرکت چې کوم دین هغه اشباع زمه د فعل تدافعو مخکې تیر شوی د فضل تدافعو ها دا تدافعو دا فاج کوم د دخیل ده د دې زمید د حرکت ته د زمید چې کوم د نو سویل شي اشباع او د غرنګ فتحه د واو تطاولی کی ها د لام روي ده واو دخیل ده او د الف چې کوم د در تاسیس ده نو د واو حرکت فتحه ده تطاولی ده د ته چې کوم د نو سوی اشباع خامسها الرس پنځم نمبر سره رس حرکت هو حرکت ما قبل التاسيس تاسيس خو الف کنه او الف خو مد راځي دا غینه مخکې چې کوم د حرف نه کم حرکت هغه تسویل شي رس وته وي لکه فتحه د سین د سالمو کې د الف سره تاسیس ته نو د سین حرکت ته رس وي او شپږم نمبر حرکت سادسه توجيه څه ته وي وحرکت ما قبل الروي المقيد روي چې کوم د خو متحرک هم راتلی شي او ساکن هم راتلی شي کنه نو ساکن چې راشي د مخکې چې کوم حرف دغه حرکت ته وسوي توجيه لکه مثال درکې قوله حتى اذا جن الظلام واختلت جاءوا بمسك هل رايت الذئب قط هل رايت الذئب قط كده طاعه چې کوم د روي ده خو مقید ده مخکې د قاف حرکت ته توجيه یاد به شي خبره دا وره